أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پرون د فروری شلم تاریخ و. دا ورځ په جومات کې د مسلموت پیشګویۍ په حواله پیژندل کېږي. په دغه ورځ یا د دغه ورځ په حواله په دغه ورځو کې مخکې وروستو د مسلموت پیژندګویۍ باره کې په جوماتونو کې جلسې هم کېږي. دا د حضرت مسیح اسلام یوه اوږده پیشګویي ده چې پکې د یو د زوی د پیدایش او د هغه د خصوصیاتو ذکر دی. په 16 فروری کال 1886 دا پیشګویي د یو اشتهار په صورت کې چاپ کړې شوې وه. په دغه پیشګویۍ کې د زوی د خصوصیاتو باره کې د الهامي الفاظو یوه برخه دغه شان ده چې وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، یعنی ډېر زیات هوښیار به فهیم به. او بیا دا چې علوم ظاهري او باطنی سے پر کیا جائے گا، یعنی ظاهري او د باطنی علومو نه به هغه ډک وي. او خدای پاک د دې مطابق حضرت مسیح موعود علیه السلام له یو زوی ورکړی و چې هغه دغه خصوصیت لرل او د هغوی نوم حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد و چې ورته مسلم موعود هم ویل کېږي. کم ماشومان هم د جومات د تاریخ نه واقفیت لري خبر دي، د جومات د تاریخ نه مشران خو خبر دي، خو چې کم ماشومان هم خبر لري نو هغوی ښه تاریخ سره واقفیت لري، هغوی دې نه ښه خبر دي او دغه پیشګویۍ نه هغوی ښه خبر دي. اطفالو کې په خدام د اطفالو د خدام هم هر ځای کې جلسې کېږي. او لکه څنګه چې د پیشګویۍ په الفاظو کې دي چې دا به د ظاهري او باطني علومو نه ډک کړی کېږي، نو خدای پاک پخپله د هغوی ته د هوښیارتیا د ذهانت رڼایي بخښلې وه او د علومو نه یې ډک کړی و. په دنیوي لحاظ خو شاید چې د هغې تعلیم پرایمري و، بلکې دام نه و، سکول ته به تله، خو په امتحانونو کې حضرت مسلم موعود پخپله دا لیکلي دي، هغوی ویلي دي چې چېرې به پاس کېده نه. دنیوي مضمونونو کې ډېر کمزوری و، خو خدای پاک هغوی نه علمي، دیني او انتظامي کارونه داسې کارونه په هغوی کړي دي چې لوی تعلیم یافته خلک هم د هغوی مخې ته طفل مکتب ښکاري، ماشومان ښکاري. او د هغوی 52 کاله چې کوم دور د خلافت هغه د دې پخپله ثبوت دی. هغوی د دنیا په مختلفو موضوعاتو باندې بې شمېره تقریرونه کړي وو، مضمونونه لیکلي وو. د دین او د قرآن د علومو خو انتها اړو نشته، خو په دنیوي موضوعاتو هم په ملکي سیاست، بین الاقوامي سیاست باره کې هغوی تقریرونه کړي دي، مضمونونه یې لیکلي دي. په تاریخي حواله
د غیر معمولي معیار مضمونونه هغوی لیکلي دي او تقریرونه کړي دي. اقتصادي معاملات او د دنیا د مختلفو نظامونو سوشلیزم، کمیونیزم، کیپیټالیزم باره کې د هغې تجزیه یې کړې ده او یو تقریر یې په دې موضوع کړی و چې بیا وروسته د کتاب په صورت کې چاپ شوی هم دی. دا د جومات په لټرچر کې موجود دی. ان تر دې چې په عسکري معاملاتو، فوجي معاملات او ساینسي او علمي موضوعاتو باندې هم هغوی د علم او د معرفت هغه خبرې بیان فرمایلی دي چې د انسان عقل ورته حیران شي. ډېر ښه تقریرونه هغوی د غیرو مخې ته کړي وو او هغوی د هغو تقریرونو د ژورتیا او د معرفت د ستاینې نه بغیر نه و پاتې شوي. په زرګاو صفاتو باندې دا مضمونونه او تقریرونه حاوي دي. په مختصر وخت کې د دې تفصیل بیانول ممکن نه دي، بلکې په تعارف کول ممکن نه ده. خو په د نمونې په طور حضور فرمایي چې یو څو نمونې به دلته وړاندې کړم چې صرف تعارف باندې مبني دي. د اسلام اقتصادي نظام نو، اسلام میں اختلافات کا آغاز، دا داسې موضوعات دي چې په جومات کې اکثر ذکر کیږي او دین علاوه ځینې نور مضمونونه دي چې عموما د خلکو مخې ته نه دي راغلي، نه راځي، نو د هغې تعارف به وړاندې کړم. خلیفة المسیح ثانی د ترکی د مستقبل او د مسلمانانو د فرض، ترکی کا مستقبل اور مسلمانوں کا فرض، په دغه نوم یو مشوره ورکړې وه، په دې تبصره کړې وه او دا د کال 1919 خبره ده، یعنی د هغوی د خلافت د ابتدایي دور. او د دې خلاصه یا تعارف دا دی چې د ملت د اتحاد د هرې موقع نه پوره طور فایده پورته کولو لپاره حضور په یو داسې وخت کې چې د ترکیه حکومت په خطره کې وو ډېره مدبرانه رهنمایي کړې وه او په 18 سپتمبر کال 1919 دا کتاب هغوی لیکلی وو او د مختلف خیال مسلمانانو د اتحاد د اجتماع لپاره هغوی دا رهنما اصول بیان فرمایلی وو چې زما په خیال د دغه جلسې بنیاد صرف دا پکار دی، یعنې یو جلسه کېدل ولته د ترکیه حکومت په حق کې چې یو مسلمان بللی کېدونکي سلطنت ختمول یا د ریاستونو حیثیت ورکول یو داسې کار دی چې هره فرقه چې مسلمان بللی کېږي هغه دا نه خوښوي او دا خیال هم هغې دپاره ګران دی. او بیا هغوی دا هم فرمایلي چې د ترکي سلطنت او د اسلام مرکز د حجاز باره کې چې کومه زما رهنمایي ده هغه دغه شان ده. هغوی لیکي چې د عربو غیرت یو قومي جوش کې دی او د حریت رګ د هغوی درزیږي لګیا دی او 1400 کاله پس اوس بیا هغوی په خپل خاوره باندې د هغوی اختیار راغلی دی او خپل د حسن انتظام او د عدل او په انصاف هغه خپل حق ثابت کړی هم دی او د دې باره کې څه نوی تجویز نشي کامیابېدی او نه یو معقول انسان دا قبلولی شي. د ترکیې د بهترۍ لپاره هغوی دا مشوره هم ورکړې وه چې صرف په جلسو او لیکچرو دا کار نشي کېدی او نه په پیسو جمع کولو، اشتهارونو د ټراکټونو په شا کولو، بلکې یو باقاعده په جدوجهد چې د دنیا ټول ملکونه کې په کار چې د دغه کار لپاره دې وکړی شي. نو فرمایي دا زمانه د علم زمانه ده او خلک هرې خبرې لپاره دلیل غواړي، نو دغه ګران کار کولو لپاره باقاعده انتظام پکار دی. بېفایده کار د هوښیار کار نه وي، بېفایدې کار کول د هوښیار کار نه وي. حضور فرمایي چې دا خبره نن هم مسلمانانو ته سوچ کول پکار ده. دا خبره چې کومه خلیفة المسیح ثاني کړې ده خو صرف د ترکیې حکومت باره کې وه په هغه زمانه کې او نن خو مخکې نه زیات مسلمانې دنیا او عربي دنیا ته دې طرف ته پام مجد دی چې صرف په نارو او په اجلاسونو او په جلسو به کار نه جوړیږي بلکې عملي اقدامات به پورته کول غواړي. د ترکیانو او د اسلام خلاف
د بغض د تعصب وجه بیان کړی د هغوی فرمایلی دي چې د پخوا راسه د خپل پلار نیکه د زمانه راسه د دې په زړونو کې کم خلک د اسلام مخالفان دي د دې په زړونو کې د اسلام باره کې دومره بدزنې دي کېنولې شوي دي چې هغوی اسلام یو عام مذهب نه ګڼي بلکې یو داسې تعلیم ګڼي چې د انسان د انسانیت نه وباسي او د ځناورو د وحشي ځناورو په شان جوړوي د اسلام نه بغیر د نورو مذهبونو نه هغوی تښتي نه خو قابل نفرت هغوی ګڼي دا نور مذهبونو خو اسلام نه هغوی ویریږي یعنې کوم اسلام مخالفان خلک دي هغه د اسلام د ترقۍ او د تهذیب او د شایستګۍ په لاره کې خنډ نه ګڼي بلکې په خپله د انسانیت لپاره دا خطرناکه ګڼي او نن سبا خو په دې باندې مخکې نه زیات زور ورکړی کېږي لګیا د هر ځای کې هر ملک کې چې کوم د رایټ وینګ خلک دي یا نور خلک دي هغې د اسلام خلاف ډېر مهم چلی د مسلمانانو خلاف او د دغه صورتحال بدلون لپاره هغوی رهنمایي دا فرمایلی چې مسلمانان د خپل د غلطۍ نه توبه وکړي او د خدای پاک طرف ته د رجوع کړي او په خپله د په اسلام ځان پوه کړي او د دې د حقیقت نه د نورم چې د دې د حقیقت نه د خبر شي او بیا نورم د خبر کړي چې هغه زوال چې دا وخت په مسلمانانو را روان دی هغه د ختم شي او که هغوی د مذهب له خاطره تبلیغ ونه کړو او د خدای پاک د حکمونو د لاندې هغوی دغه بېنظیره تعلیم دنیا مخې ته وړاندې نه کړو عملاً خو همدغه شوي دي که نه اسلام هغوی کله وړاندې کړی دی نو یې خپل د ژوند لپاره د ژوند د قیام لپاره د څه کوشش وکړي که ژوندی پاتې کېدل غواړي نو هغې لپاره د کوشش وکړي ځکه چې د دې ژوند او د اسلام تبلیغ دواړه لازم او ملزم شوي دي حضور فرمایم دا اصول دی چې نن مسلمانانو ته پکار چې خپل دی کړي اسلام مخالفه دنیا د مسلمانانو ملکونو غیر چاپیره چې کومه ده هغه ګیره به تنګۍ لګیا دی او بیا یوه موقع پیدا شوه د کل جماعتي کانفرنس او په دې کې هغوی د آل پارټیز کانفرنس کې پروګرام پر یک نظر په عنوان هدایت ورکړی وو دغه پمفلټ حضور د آل انډیا مسلم لیگ پارټیز کانفرنس په اجلاس کې وړاندې کولو لپاره په 14 جولای کال 1965 تحریر کړی وو د منتظمینو د کانفرنس د منتظمینو خواهش و چې د جماعت احمدي امام د پخپله په دې کې شریک شي او خپل خیالات د ښکاره کړي حضرت مسلم موعود لیکلي و چې زه پخپله دې کې د شمولیت نه معذور یم خو د خپلو نمایندګانو په ذریعه خپل خیالات وړاندې کوم په دغه پمفلټ کې هغوی ټولو نه مخکې د اسلام مذهبي او سیاسي تعریف بیان فرمایلی و او فرمایلی و چې د اسلام خو یو مذهبي تعریف دی چې هر تن اختیار لري چې څه چې غواړي دغه تعریف دی وکړي او بل تعریف د اسلام سیاسي تعریف دی په سیاسي تور کم خلک مسلمانان دي د دې جواب صرف هندوان عیسایان او سکان ورکولی شي چې ورسره د مسلمانانو سیاسي واسطه راځي ځکه چې که د یوې ډلې پیروکاران چې په خپله ځان ته مسلمانان وي او ګڼي چې د هغوی د نورو فرقې خلک چې هغوی که غیر مسلم هم ګڼي خو په سیاست کې هندوان او سکان چې کله هغوی سره معامله کوي نو هغې سره به هماغه معامله کوي چې کومه کاروي هغې د یو قام خلاف کوي او نو بیا به هماغه د بل قام خلاف به هم کوي هره فرقه هغوی به مسلمانه ګڼي نو سیاستن د دې په مفاد کې دا دي د سیاستن د مسلمانانو د ټولو فرقو مفاد یو دی او مسلمانان په دغه نقطې نه دي پوه شوي او که مسلمانان په دغه نقطې پوه نه شو نو دا نور خلک چې کوم دي پردي به دوی وار په وار وخوري او هغه به دوی په هوش کې راځي چې کله د هوش کې د راتلو به څه فایده هم نه وي نو ځکه حضور د ټولو مسلمانانو فرقو مخې ته دا زرزرین اصول وړاندې کو چې په سیاسي معاملاتو کې د مسلمانانو د مکمل اتحاد او د یکجهتیا مظاهره وکړي ځکه چې که په سیاسي لحاظ دوی خپل یو قام بیل کوي نو دا به څنګه ممکن دی چې نور قامونه طرف ته به
هغه رجوع نه کوي او دې نه پس ته د اسلام د ترقۍ او د ترویج د دې د سیاسي استحکام لپاره ځینې تجاویز هغوی ورکړي دي. فرمایلي دي چې د اسلام د استحکام لپاره ضروري دی چې ټول په هند کې د اسلام د ترویج لپاره د تبلیغي نظام مقرر کړی شي او د تبلیغي انجمنونو د باهمي اتحاد د لاره راوباسل شي، ځکه چې د اسلام ژوند په تبلیغ موقوفه دی او دې لپاره د مکمل نظام د وضع کولو ضرورت دی. حضور فرمایي چې اوس خو دا دایره‌العمل ټوله دنیا جوړه شوې ده او نیز د مسلمانانو د صنعتي او تعلیمي میدان کې د ترقۍ لپاره باقاعده صیغې جوړول پکار دي. د هرې صیغې یو مد نظر وي پکار دی او د کال په آخر کې د وویلی شي چې دا تر کومه حده پورې پوره کړی شو. نو اوس خو دا د لوی حکومتونو کار دی نه د اسلام. نو هغه وخت په فوري طور د یو داسې کمیټه قیام هم ضروري دی چې دغه امر جایزه دې واخلي چې د مسلمانان د نورو قومونو د اثر نه څنګه آزادول کېدی شي او کمې شعبې د ژوند داسې دي چې پکې د ماهرانو مسلمانانو شمېر ډېر کم دی. بیا دغه کمیټې د کوشش وکړي چې دغه کمې د پوره کړی شي او دغه شان حضرت د مسلم بانک د قیام په ضرورت هم زور فرمایلی وو او فرمایلی وو چې که د سود نه بغیر څه صورت راوتی شي نو زموږ جماعت هم په دې کې د شاملولو لپاره تیار دی. هغوی د بیت المال او د مسلم چیمبر اف کامرس کې د قیام توجه هم ورکړی وو او د فوجداري مقدماتو نه علاوه د مسلمانانو د نورو تنازعاتو د عدالتونو د بوتلو په ځای د اپسي طور باندې د تصفیې په ذریعه د پنچایتي نظام د وضع کولو په ضرورت باندې هغوی زور ورکړی وو. هغوی فرمایلي چېرته چې غیر مسلمه حکومتونه دي نو هلته د امن د قیام لپاره ضروري دی چې د یو بل د مذهبي معاملاتو کې د دخل ورنه کړی شي. د وسط حوصله سره نور د هغې د عقیدې مطابق کار کولو ته پرېږدئ او پخپله د خپل عقیدې مطابق کار کوئ. حضور د تجارت او د صنعت او حرفت باره کې فرمایل چې تجارت یوه داسې شعبه ده چې په کې مسلمانانو ټولو نه زیات غفلت کړی دی او په تجارتي لحاظ هغوی د هندوانو غلامان شوي دي او په دغه زمانه کې هم اوس هم دا ښکاري موږ ته چې په دنیا کې چې کوم لوی مالداره خلک دي په تجارت کې د مختلفو مذهبونو خلک دي، که یهودیان دي که عیسایان دي یا څوک بل څه دي، دغه غلامان دي جوړ شوي دي او هغه وخت هم دغه حالات وو. او نن سبا په دغه معامله کې د دنیا د حکومتونو د تاجرانو غلامان موږ جوړېږو لګیا یو لکه څنګه چې ما وویل. نو دې طرف ته د پام ضرورت دی. د مسلمانانو حکومتونو ته پکار چې دې طرف ته د پام وکړي. د تجارت او د صنعت او حرفت کې هم د مسلمانانو د ترقۍ لپاره د خاص پام اجد دی. آخر کې حضرت د مسلمانانو د باهمي تنازعاتو د ختمولو لپاره د باهمي اتحاد او د یګانګۍ اهمیت طرف ته پام ګرځولی و او فرمایلي و چې یو ځل بیا دې طرف ته پام ګرځوم خپل مضمون ختموم چې ټول محنت به ضایع شي، ټول تدبیرونه به ضایع شي که په دغه خبره باندې څوک پوه نه شو په ښه طریقه چې موږ باوجود یو بل ته د کافرانو ویلو د غیر په نظر کې مسلمانان یو او د یو نقصان د بل نقصان دی. نو په سیاسي میدان کې موږ ته مذهبي فتوی چې کوم دی هغه نظر انداز کوله پکار، ځکه چې هغه د هغوی د دایره عمل نه خارج دي. اسلام بیخي دا نه و چې تاسو خپل سیاسي ضرورتونو لپاره داسې خلکو سره کار نشئ کولی چې څوک تاسو مسلمانان نه ګڼي. که رسول کریم د مشرکانو په مقابله کې یهودیانو سره سمجوته کولی شي نو هیڅ وجه نه ده چې کوم فرقې مسلمانان بللی کېږي هغې د اسلام د سیاسي برترۍ لپاره بلکې د سیاسي حفاظت لپاره په دې باندې یو ځای کارونه کړی شي. که موږ په دغه موقع باندې اتحاد ونه کړی شو نو یقینا دې نه به دا ثابته شي چې زموږ اختلاف د اسلام لپاره نه دی بلکې د خپل ذات لپاره دی، د خپلو نفسونو لپاره دی. خدای پاک دې موږ د دغه بدبختۍ نه محفوظ وساتي. پاکستان او ځینې نور مسلمانو ملکونو کې په عمومي طور خو دا صورتحال په خاص احمدیانو لپاره دا سوچ دی چې دا کافران دي. هسې خو هره فرقه بلې فرقې ته کافره وایي او په غیر مسلمه دنیا کې په دغه وجه چې کوم غلط تاثر پیدا کېږي لګیا دغه نقصان رسوي لګیا د مسلمانانو ته. نو دغه نقطې باندې نن هم ضرورت دی چې مسلمانانو حکومتونه او مسلمانان دې پوه شي. د هندوستان چې کوم حالاتو دغې باره کې
ګول میز کانفرنس جوړ شوی و او د مسلمانانو د نمایندګۍ سوال په دې کې راوچت شوی و او د انګلستان حکومت د هندوستان د ازادۍ د جایزې لپاره یو کمیشن مقرر کړی و چې هر 10 کاله پس د هغې دا جایزه اخیسته چې تر کومه حده پورې دغه خلکو ته اختیار ورکړی کېدی شي چې هغې دې بیا حکومت خپل جوړ کړي. د دې چې کوم لومړی صدر و هغه یو انګریز بیرسټر و د کمیشن صدر چې نامه سر جان سایمن و. بهرحال په دغه کمیشن او په دغه فیصلو باندې په مختلفو وختونو کې بحث کېدو او حضرت مسلم موعود په مختلفو وختونو کې راهنمایي فرمایلې وه او خپل تفصیلي خیالات هغوی وړاندې کړي وو او د مسلمانانو راهنمایي هم کړې وه. په دغه سلسله کې یو ګول میز کانفرنس شوی و چې د تفصیل ذکر یې زموږ د تاریخ په حواله د حضرت مسلم موعود په حواله ملاویږي. د انګلستان د حکومت قایم کړی چې کوم کمیشن و د هغې ریپورټ د هند د خلکو د په توقعاتو مطابق نه و نو ځکه هغه هغې ته قبول نه و او په دغه حالاتو کې د حکومت له طرفه د ګول میز کانفرنس د انعقاد اعلان شوی و او تفصیل دغه شان دی چې د مقصد دا و چې برطانیې او د هندوستان چې کوم نمایندګان یې هغې د یو ځای راغونډ شي او د هندوستان د سیاسي ارتقا باره کې د غور و فکر وکړی شي. په دغه موقع حضور د مسلمانانو رهنمایۍ لپاره فوري طور یو مضمون لیکلی و او هغوی ته نصیحت کړی و چې هغې د باهمي تفرقه او اختلافات دې پرېږدي او د قومي مفاد له خاطره د اتفاق او د اتحاد نه کار واخلي او په صرف دغه طریقه هغوی د مخالف قوم مقابله کولی شي خپل حقونه ترلاسه کولو کې کامیابه کېدی شي. دې ته کوشش کول پکار دی چې په کانفرنس کې داسې نمایندګان ولیږي چې د قوم د نمایندګۍ حق پوره کولی شي. حضور په دغه موقع حکومت ته مشوره ورکړې وه چې هغې د سیاسي جماعتونو د مشورې په مشوره د نمایندګانو انتخاب وکړي چې د کانفرنس چې کومې فیصلې وي هغه خلک په ښه زړه قبول کړي. او د مسلمانانو د حقونو د حفاظت په سلسله کې حضور فرمایلي چې زما په خیال د آل مسلم پارټیز کانفرنس لپاره د کار وخت اوس راغلی دی. صرف دا خبره چاپ کول چې د مسلمانانو دا مطالبې دي دا کافي نه ده. که داسې خلک ګول میز کانفرنس ته راغلي دي داسې ګول میز کانفرنس ته راغلي داسې خلک چې دا مطالبات پرېښوده نو د کل جماعتي کانفرنس د فیصلې هیڅ قیمت به بیا باقي پاتې نه شي. نو دا وخت دی چې یو طرف ته د حکومت د غلط انتخاب د بدو نتایجو نه دی خبر کړی شي او بل طرف ته ولس دی د دغه خطراتو نه دی خبر کړی شي او تر هغه وخته پورې د آرام نه کینی تر څو چې د مسلمانانو د نمایندګۍ فیصله د مسلمانانو منتخب نمایندګان او د هغې د اهمو سیاسي جمهورونو په ذریعه ونشي او دغه مشورې په ډېرو حلقو کې ډېرې په سنجیدګۍ اخیستل شوې په هغه زمانې کې چې کوم حالات وو د هغې مطابق. بیا د هندوستان د هغه وخت چې کوم سیاسي حالات د هغې د حل باره کې حضور یو مضمون لیکلی و او په دغه لړ کې هغوی په مضمون کې د هغه وخت چې کوم حالات د هغوی حل پیش کړی و. د سایمن کمیشن رپورټ د چاپ نه پس د دې ذکر شوی د رپورټ د برطانیې حکومت په لندن کې د ګول میز کانفرنس د منعقد کولو فیصله وکړه لکه څنګه چې ذکر شوی چې د هندوستان سیاسي ارتقا په مختلفو اړخونو باندې غور وکړی شي او د آینده لپاره د لایحه تجویز کړی شي او چې سایمن کمیشن د مسلمانانو حقونه په پوره طور د نظر وړاندې نه ساتلي نو ځکه حضور ته تشویش شو. هغوی دا غوښته چې آینده چېرته د مسلمانانو حقونه نظرانداز نه کړی شي نو ځکه حضور مناسبه وګڼل چې په دغه موقع سایمن کمیشن باندې تبصره وکړی شي د دې نقایص دی واضح کړی شي دغه چې کوم رپورټ او د هندوستان د مسلو داسې حل دی وړاندې کړی شي چې آینده زمانه کې ټول قومونه په صلح او په امن ژوند بیا تېرولی شي. هغوی فرمایي چې زه دا ګڼم چې د یو مذهبي تن کېدو په لحاظ د ملک سیاست سره دومره تعلق زما نشته لکه څنګه چې د هغه خلکو دی چې شپه ورځ په دغه کارونو کې دي خو دومره قدر زما ذمهواري د صلح او د امن پیدا کولو په باره کې دی او زه دا خیال هم کوم چې د فتنې په وخت د دنیا نه بیلیدو په وجه زه شاید چې د ډېرو امورو
جوړتیا ته ډېر په اسانه رسېدی شم د هغه خلکو په نسبت چې په دغه جنګ کې د یو بل مقابلې ته شامل دي د یو یا بل طرف نه شامل دي. نو دغه وخت چې کله د ګول میز د کانفرنس اعلان په وجه د خلکو توجهات د هندوستان د مسلې د حل طرف ته لګېدلي دي، دا یو ډېره لویه مسله وه په هغه زمانه کې. نو زه دا مناسبه ګڼم چې خپل خلا د دواړو ملکونو چې کوم غیر متعصبه خلک دي د هغې مخې ته کېږدم. حضور په خپله تبصره کې د مسلمانانو د حقونو او په مطالباتو باندې ډېر بحث کړی و او د هغې چې کوم معقولیت هغه یې ښکاره کړی، ورسره هغوی د هندوستان چې کومه سیاسي مسلې وې هغه د هغې ډېر معقول تسلي بخش حل وړاندې کړی و او د هغې ډېره ښه تبصره په انګریزي ایډیشن کې د چاپ لپاره فوراً لېږلې شوې وه چې ګول میز کانفرنس کې چې کوم شاملین دي د هغه دا ولولي او فایده ترې پورته کړی شي. د مسلمانانو نمایندګان چې کوم هغې ته په خاص طور دې نه فایده رسېدلې وه، نو هغوی په پړومبي طور په متفقه طور په کامیابۍ خپل مطالبات په کانفرنس کې وړاندې کړي وو او د انګلستان چې کوم نور صاحب الرای خلک وایي باندې د دې جوور اثر شوی په هندوستان کې د مسلمانانو د خصوصي حیثیت هغوی کال شوي د هغې د مطالباتو د معقولیتو په افادیت منلو باندې هغوی مجبوره شوي وو. د حضور دا کتاب هندوستان او په انګلستان دواړو ځای کې مقبوله شوی و او ډېر په دلچسپۍ او په توجه دا لوستلی شوی و. ډېر مدبر سیاستدانانو او صحافیانو په شاندارو الفاظو کې حضور ته خراج تحسین وړاندې کړی و. تاریخ احمدیت کې دا ډېره واقع لیکلي شوي دي او دا تبصره لکه څنګه چې ما ویل په دواړو حلقو کې ډېره مقبوله شوې وه، ډېر په توجه لوستل شوې وه. څو نمونې به وړاندې کړمه. لارډ میسټن چې سابق ګورنر و د یو پي، هغوی وایي چې زه ستاسو ممنون یم چې تاسو ما ته د امام جماعت احمدیه ډېر دلچسپ تصنیف راولېږلو، چا چې ورته لېږلی هغې ته لیکي او هغوی وایي ما دې نه مخکې د دوی یو څو تصنیفات په ډېرې دلچسپۍ لوستي دي. زه امید لرم چې د دغه کتاب لوستل به ما لپاره د خوشحالۍ او د فایدې سبب شي. لیفټننټ کمانډر کینور چې د پارلمان ممبر و، هغوی وایي چې د کتاب د هندوستان د سیاسي مسایلو حل چې کوم دی دا تاسو چې رالیږلی دی ستاسو ممنون یم. ما دا په دلچسپۍ ولوستو. سر میلکم هیلي چې د یو پي ګورنر و او سابق ګورنر و د پنجاب، هغوی د لیکي چې امام مسجد لندن ته چې دغه کتاب لپاره چې تاسو خپل د جومات د امام ماته زما په نامه رالیږلی دی، زه ستاسو ډېر ممنونه یم. زه د جماعت احمدیه د حالاتو نه ښه خبر یم او د هغوی دا چې کوم کردار دی هغه هغې باندې پوهېږم او د قدر نظر باندې ورته ګورم چې څنګه چې هغوی د هندوستان د همو مسلو د حل لپاره کار کوي لګیا دي. او زما ته دا یقین دی چې دا کتاب ما لپاره به مفید وي او زه به ډېرې په دلچسپۍ دا لولم. بیا سر هون او ملر وایي چې دغه وړوکی شان کتاب رالیږلو لپاره چې پکې د هند د مسلې د حل لپاره د جماعت احمدیه د امام تجویزونه لیکلي شوي دي. زه د زړه د کومې نه ستاسو مننه کوم. د سایمن کمیشن په تجویزونو دا یو مفصل تنقید دی چې زما د نظر نه تیر شوی دی او زه د دغه تفصیلاتو متعلق بس نه وایم چې کوم باره کې اختلاف رایې یو لازمي امر دی، خو زه د دغه اخلاص معقولیت او د وضاحت ستاینه به کوم چې کومې سره هز هولینس د جماعت احمدیه امام د خپل جومات د خیالاتو اظهار کړی دی او زه د دوی د بلند خیالۍ نه ډېر متاثره شوی یم. بیا اونربل پیټرسن CSICIEE وایي چې د هندوستان د سیاسي مسلو د حل باره کې چې کوم دا کتاب دی د دې رالیږلو باندې ستاسو زه مننه کوم. لا اوسه پورې د دې د ختمولو فرصت ماته نه دی میلاو شوی. امید لرم چې یو څو ورځو کې بیا ختم کړم او څومره مې چې لوستی دی نو زه دې نه دا ظاهریږي چې دا تصنیف د موجوده مسلې باندې پوهولو لپاره یو ډېر دلچسپ او قدر وړ کوشش دی. د مسلمانانو نقطه نظر په دې کې ډېر په وضاحت وړاندې کړی شوی دی. امید دی چې زه چې
مخکې وایي چې زه به ملاویږم تاسو سره چې چا ورته لېږلی هغې ته وایي. ډاکټر ضیاءالدین صاحب د علیګړ دوی وایي چې ما ستاسو کتاب ډېر په دلچسپۍ ولوستو. زه تاسو ته خواست کوم چې په یورپ کې دا چاپ کړئ او د پارلمان هر ممبر ته د دې یوه کاپي ضرور دی ولېږلی شي او د انګلستان هر اخبار چې کوم مدیر دی هغې ته هم د یوه نسخه ولېږلی شي. د دغه کتاب د هندوستان په مقابله کې په انګلستان کې د چاپ زیات ضرورت دی. تاسو د اسلام یو ډېر اهم خدمت ترسره کړی دی. دا یو غیر احمدي دی هغې لګیا دی چې د اسلام خدمت تاسو کړی دی. دلته وایي چې غیر احمدیان چې احمدیان غیر مسلمان دي. سیټ حاجي عبدالله هارون صاحب MLA کراچي وایي چې زما په رای کې د سیاست په باب له چې څومره کتابونه په هندوستان کې لیکلي شوي دي په دې کې دا کتاب د هندوستان د سیاسي مسایلو د حل بهترین دغه کتاب چې هندوستان کې سیاسي مسایل کا حل دا یو بهترینه تصنیف دی. علامه ډاکټر سر محمد اقبال وایي چې د تبصرې د یو څو مقاماتو ما مطالعه کړې ده ډېره عمده او ډېره جامع ده. اخبار انقلاب لاهور لیکلي دي چې جناب مرزا صاحب په دغه تبصرې په ذریعه د مسلمانانو یو ډېر لوی خدمت ترسره کړی دی. دا د لویو اسلامي جماعتونو کارو چې کوم مرزا صاحب وکړو. اخبار سیاست لاهور لیکي چې د مذهبي اختلافاتو خبره که تاسو پرېږدئ ورته وګورئ نو مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب د تصنیف او د تالیف په میدان کې چې کوم کار کړی دی هغه د ضخامت په لحاظ او د افادې په لحاظ د ستاینې وړ دی او په سیاست کې خپل جماعتونه د عامو مسلمانانو برابر چلولو لپاره چې په کوم د عملي اصول ابتدا کړې ده نو هغه په خپل قیادت کې کامیابه کړی دی او په هر چې کوم منصف مزاج مسلمان دی حقشناس انسان دی هغې نه هغه خراج تحسین وصولوي او ستاسو د سیاسي فراست یوه زمانه قایله ده او نهرو ریپورټ خلاف مسلمانان راغونډولو کې او د سامن کمیشن مخې ته د مسلمانانو نقطه نظر وړاندې کولو کې او په موجوده مسایلو باندې د اسلامي نقطه نگاه نه مدلل بحث کولو او د مسلمانانو د حقونو په استدلال سره کتابونه چاپ کولو په صورت کې هغوی داسې کار کړی چې ستاینې وړ دی. او دا چې کوم کتاب دی د سایمن ریپورټ باندې د هغې تنقید دا په انګریزي ژبه کې لیکلی شوی دی او د دې په مطالعه د هغې د وسط معلومات اندازه کیږي او د هغې د طرز بیان آسان دی او قایل کوونکی دی او ژبه ډېره ښه ده. دا یو څو تبصرې وې. بیا د دنیا د موجوده چې کومې بېچینۍ اسلام ستر علاج پیش کړي دې باره کې هغوی لیکي چې د عالمګیر امن باره کې تقریرونه چې کوم شوي وو دغې خلاصتاً به بیان کوم چې حضرت مسلم موعود د عالمګیر امن باره کې دا تقریر د 9 اکتوبر کال 1946 کړی وو د ماښام په وخت 5:30 بجې په آرټ پارک روډ دلی کې او دغه تقریر اورېدو لپاره ډېر څه غیر احمدیان او غیر مسلم معززین راغلي وو. ډېر په توجه په سکون هغوی د حضور تقریر اورېدلی وو. په لومړي ځل په 15 اپریل کال 1961 الفضل کې دا چاپ شوی و. بهرحال د دغه تقریر باره کې اخبار تیج دلی د خپل د 14 اکتوبر کال 1946 په چاپ کې دا نوټ چاپ کړی وو چې د احمدیانو امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خپل تقریر کې وی چې د امن مسله دومره زړه ده لکه څومره چې انسان په خپله دی ځکه چې د انسان د فطرت سره د دې ډېر ژور تعلق دی او که د دې قیام مطلوب دی نو دې لپاره د دشمنۍ او د نفرت جذبه به ختمول وي. مسله سیاسي نه ده بلکې اخلاقي ده او که موږ د خدای پاک د خدای نه خبر شو او د روټۍ مینه او لالچ پرېږدو نو دې نه پسه په موږ نفرت او د لالچ په ځای د ورورولۍ او د مینې جذبات به پیدا کېدی شي. د مذهبي دنیا اختلافات ختمېدی شي په دې شرط چې موږ د یو بل د جذباتو احترام زده کړو او ځان کې د برداشت قوت پیدا کړو.
لکه څنګه چې په مذهبي معاملاتو کې د تحمل ضرورت دی بالکل همدغه شان د دنیادارۍ په معاملاتو کې هم د دې کېدل لازمي دي. په مسلمانانو هندوانو په زمانه کې دا کافي مسله وه، عیسایانو سره هم وه. فرمایي چې موږ د قومیت او د رنګ جګړو ختمولو لپاره موږ ته د عالمګیر د ورورولۍ جذبه پیدا کول پکار ده. نو دا مختصر تعارف و د هغوی د مضمون. بیا یو بل مضمون هغوی لیکلی و په دغه اعتراض چې زموږ فرض دی چې د مظلومه قومونو مدد کوو که هغوی موږ وهیم بیا هم یا که موږ له تکلیف هم راکوي. د دلی د دغه یو اخبارو دغه په دغه بیان دا تبصره وه په انګریزي کې اخبار لیکلی و چې احمدیان لګیا دي د پاکستان حمایت کوي لګیا دي احمدیان لګیا دي د پاکستان حمایت کوي، حالانکه دوی سره به د نور مسلمانان ښه سلوک نه کوي. احمدیان یې لمسول چې پاکستان حمایت کوي تاسو، حالانکه مسلمانان تاسو سره ښه سلوک نه کوي، او چې کله پاکستان جوړ شي نو مسلمانان به بیا دوی سره هغه سلوک کوي چې په کابل کې دوی سره شوی و، او هغه وخت به د احمدیان موږ ته وایي چې موږ په هندوستان کې شامل کړي. د اخبار تبصره کړې وه. نو حضرت مسلم موعود په 14 مې کال 1940 د ماښام لمونځ نه پسته په دې تبصره کړې او فرمایلي چې زموږ فرض دا دی چې موږ د مظلوم قوم امداد وکړو، بیا که هغوی موږ وهیم که موږ له تکلیف راکوي. او بیا هغوی فرمایل که زموږ دشمن که موږ سره ظلم او بې انصافي هم کوي نو موږ به د انصاف نه کار اخلو. د حضور دغه خطاب قادیان کې چاپ شوی و په کتابي صورت کې. حضور فرمایي نن سبا هم ځینې خلک دا سوال پورته کوي چې حضرت مسلم موعود ولې پاکستان کې د شاملېدو حمایت کړی و. نو دا خطاب د دې جواب دی، او د هغو د حالاتو مطابق مسلمانانو ته د مدد اجت و، او جماعت همیشه د مسلمانانو امداد لپاره په لومړي صف کې وي. حضرت مسلم موعود دا انکار نه کړی چې جماعت سره به ظلم نه کیږي. هغوی فرمایل چې سم چې کیږي دا وخت مسلمانانو ته د امداد اجت دی، او احمدیانو ته مرسته کول پکار ده ځکه چې موږ به د مسلمانانو سره یو. د پاکستان د مستقبل باره کې هغوی یو لیکچر ورکړی چې خلاصه دا وه حضرت مسلم موعود د پاکستان جوړېدو نه پسته د پنجاب دارالحکومت لاهور کې د پاکستان د مستقبل په موضوع یو بصیرت افروز لیکچر فرمایلی و چې پکې د لاهور لوی لوی دانشوران، سکالران او د علم خاوندان شامل شوي وو. په دغه لیکچر هغوی د خپلې د پسندیدګۍ اظهار هم کړی و. لومړي 15 لیکچرې په مینارډ هال لاهور او شپږم لیکچر یونیورسټي اف لاهور کې هغوی ورکړی و، او دوی وایي چې دغه چې کوم لیکچر دی په 9 دسمبر کال 1940 په مینارډ هال لاهور کې وي د وخت د کمۍ د لاسه دغه مضمون چې ډېرې برخې هغه دونه پاتې شوی. نو حضرت مسلم موعود په خپل یادداشت د دغه مضمون د فایده عام لپاره په الفضل کې چاپ کړی و. بیا وروستو په 9 دسمبر کال 1940 روزنامه الفضل چې د لاهور نه چاپ کېدو په دې کې دا چاپ شوی و. حضور په خپل خطاب کې نباتي، زرعي، حیواني او مانوي دولت په لحاظ پاکستان ته څنګه ترقي ورکړی کېدی شي د دې زرزرین اصول بیان کړي، اصولونه یې ښودلي وو، تجویزونه یې ورکړي وو او مشورې یې ورکړې وې. ډېر مشهور شوی دا لیکچر. په اسلامي دستور یا د اسلامي اساسي آئین دې باره کې هغوی خپل د خیالاتو اظهار کړی وو. قادیان د لاهور هجرت نه پسته پاکستان کې مستقبل د دې په موضوع باندې د پاکستان د مستقبل په موضوع باندې چې کوم لیکچرونه هغوی ورکړي وو نو هغې کې دا لیکچر آخري لیکچر و چې حضور کوم په یونیورسټي هال لاهور کې ورکړی، لکه څنګه چې مخکې ذکر وشو اسلامي دستور یا اسلامي آئین اساسي په موضوع باندې. او دا لیکچر د فایده عام لپاره دا وخت چاپ کړی شوی و په 13 فروری کال 1943 د یو پوفلټ په صورت کې. اوس دا د انوارالعلوم په 19 جلد کې موجود دی. په دغه خطاب کې حضور د اسلامي دستور وضاحت کړی او په دغه اړه رڼا اچولې وه چې پاکستان کې کم قسمه آئین یا دستور نافذېدل پکار دی. هغوی فرمایي چې که د پاکستان په دستور کې چې مسلمانان چې دغه اکثریت وي
دوی دا قانون پاس کی چې د پاکستان په علاقې کې د مسلمانانو لپاره قرآن او د سنت مطابق به قوانین جوړیږي او د دې خلاف قوانین جوړول به جایز نه نو اساس د حکومت اساس په کلي تور به اسلامي نه وي ځکه هغه کېدی نشي خو د حکومت چې کوم طریقې عمل دغه به اسلامي شي او د مسلمانانو متعلق به دغه قانون به اسلامي شي او د دې تقاضا اسلام کوي اسلام بیخي دا نه وي چې هندوان عیسایان او یهودیان د هم په دې باندې د مجبور کړی شي په اسلام باندې عمل بلکې بالکل د دې په خلاف دی هغه ازادي ورکړي د هر مذهب نن سبا خلک دا وایي چې اسلامي ملک اسلامي آئین او قانون دی خو عملاً د دې ابتدا او مشوره حضرت مسلم موعود ورکړې وه او د اسلام په نامه ظلم روان دی او هغوی د اسلامي تعلیم مطابق د عمل کولو او د آئین جوړولو طرف ته پام ګرځولی و او که احمدیان همدومره د اسلام خلاف دي لکه څنګه چې نن سبا مولا وایي نو بیا دغه مشورې او د دې طرف ته توجه وي د څه ضرورت و بهرحال نن سبا خو چې کوم د تشه د نامې مولا دی د ملک یرغمال کولو کوشش کوي خدای پاک د څوک رجل رشید په دې کې پیدا کړي چې د دې غلطو منصوبونو د ملک له نجات ورکړي او ملک د ترقۍ په لار روان شي بیا یو مضمون دی कि पाकिस्तान एक ईंट है उस इस्लामी इमारत की जिसे हमने दुनिया में कायम करना है چې پاکستان یو خښت ده د هغه اسلامي امارت چې موږ به دنیا کې قایمو دا لیکچر و چې هغوی په ټاون هال کوټه کې ورکړی و او حضرت مسلم موعود د پاکستان جوړېدو نه فوراً پس د پاکستان د مستقبل په موضوع لاهور کې 6 لیکچرې ورکړی وې لکه څنګه چې ذکر وشوی د نه څه موده پس حضور مغربي پاکستان چې کوم نور مرکزي ښارونه هلته تشریف یووړ د پاکستان په زرګاو چې کوم خلک دي هغوی خبر کړ د استحکام پاکستان په موضوع د خپل د بصیرت افروزه خیالاتو نه او تعمیري افکارو نه جون کال 1948 کې حضور کوټه ته تشریف وړی و او ډېر معلومات اوزه او په روپروره عوامي لیکچرونه هغوی ورکړي چې پکې پاکستان ته چې کوم پېښ شوي چې کوم اهم ملکي مسلې وې نو د هغې باره کې د پاکستان خلکو راهنمایي هغوی ډېر په تفصیل کړې وه او د خپل د کامیو د ملي ذمهوارو د پوره کولو طرف ته د هغوی پام ګرځولی و او د خپل پرجوش او د محبت نه ډکو الفاظو کې چې ډېر زیات د قوت ایماني او ناقابل تسخیر عزم او ولوله و په دې باندې په لکونو غمجنو زړونو کې او مړاوي او غمجنه زړونو کې د ژوند بشارت ورته ورکړو یو زبردست روح پکې پوکلې وه دا خطاب حضرت مسلم موعود په 4 جولای کال 1948 ټاون هال کوټه کې د پاکستان او د هغې د مستقبل په موضوع ارشاد فرمایلی و دا په الفضل کې چاپ شوی و په کال 1952 کې په مارچ کې او په د خلکو باندې د ډېر اثر شوی و د پاکستان د ترقۍ او د دې د استحکام په سلسله کې زرزرونه نصیحتونه په 11 نومبر کال 1940 جوبت احمدیه سرګوده په کمپني باغ کې یو عوامي جلسه منعقد کړې وه هغه زمانه کې جلسې کېدی شوې اوس خو موږ جلسې هم نشو کولی په دغه لحاظ دا جلسه ډېر یو ممتاز خصوصیت دی لرلو چې په دې کې په لومړي ځل حضرت مسلم موعود سرګودی او د مضافاتو چې کوم د زرګاو احمدیانو غیر احمدیانو د هغې ته خپل قیمتي نصیحتونه او هدایت ورکړي وو او اسلامي احکاماتو باندې عمل او د پاکستان د مضبوطولو لپاره د هغوی پام ګرځولی ډېر په ښایسته طریقه او حضور تقریر د اول نه تر اخره پورې ډېر په دلچسپۍ او په توجه اورېدلی شوی و حضور د پاکستان د حفاظت او د سلامتۍ د خیال ساتلو طرف ته پام ګرځولی و او فرمایلي و چې موږ په خپله ویلو چې خدای موږ له دا ملک راکړه اوس دا په صحیح طور قایم ساتل او دې له ترقي ورکول زموږ په لاس کې دي که موږ خپل فرایض باندې ځان پوه نه کړو نو موږ به شرمنده کېږو په دې جهان کې او په بل جهان کې خدای پاک به موږ ته وایي چې ما تاسو له دا ملک درکړو ستاسو په غوښتنه خو تاسو دا ضایع کړو نن سبا دا ملایان لګېدلي دي د دې د ضایع کولو لپاره د پاکستان د ګټه زیاتولو لپاره هغوی د ټولو د چې کوم د ژوند طبقې دي دغې خلکو ته
دا ویلو چې په دیانتدارۍ د خپل ټیکس ورکړي او د پاکستان د حفاظت لپاره د زیات نه زیات زلمی پکاره چې په فوج کې د برتی شي او په هغه ورځو کې اخبارونو کې دا چرچا وه چې حکومت د پاکستان د اسلام حکومت کمولو لپاره اسم نه کوي نو موږ خو پاکستان د اسلام په نامه غوښتي وو د دې باره کې هغوی بصیرت افروز ارشادات فرمایلي په آخر کې هغوی د ارشاد فرمایلي چې صرف په نارو د یو کام د صرف نارې د کام د کامیابی علامت نه وي که دا وخت ټول خلک هم د تکبیر نارې لګوي او که دا ویل شروع کی چې پاکستان زنده باد او هندوستان مرداباد نو په دې باندې په هندوستان کې یو مګم ونمري صرف په نارو کار نه کیږي او که دغه دا ټول خلک په دغه خبرو باندې په عمل شروع کی د چې کوم حضور فرمایي ما ذکر وکړو هغه تقریر کې چې ذکر شوی وو سوداګران د ټیکسونو ورکول شروع کی عام خلک عام ولس بغیر د ټیکټ د ریل سفر دی نه کوي زلمی د په بهوده خبرو کې وخت نه ضایع کوي بلکې په تعلیمو کې د ترقی کوي چې کوم مضبوطه زلمی دی هغوی د په فوجونو کې برتی شي او افسران د رشوت خوري پرېږدي او ټول کار د په دیانتدارۍ او په مهنت کې نو پاکستان په معمولي ژوند کې مضبوط شي خو نن سبا خو مخکې نه زیات د دې په خلاف کار روان دی او بیا هغوی یو ظلم پاکستان فرمایي چې که یو ظلم پاکستان کدا داسې خلک یو ظلم پاکستان زنده آباد ونه وي نو نتیجه به بیا هم دا چې پاکستان زنده آباد که ناره لګوي که نه لګوي عسکري مضمونونه هم د هغوی ډېر زیات دي حضور فرمایي ما یو نمونه خاصه د روس او د موجوده جنګ په حواله د دویم جنګ عظیم کې د روس پولنډ کې داخل شوی د دې تجربه تبصره ده او د جنګ عظیم دویم جنګ عظیم دوران چې کله روس په پولنډ کې داخل شو نو هغه حضرت مسلم موعود دا مضمون لیکلی و په 28 سپتمبر کال 1909 په الفضل کې دا چاپ شوی و حضور په دغه مضمون کې د روس په پولنډ کې د داخلي چې کوم وجوهات دي مقاصد دي دغه ذکر فرمایلی دی او تبصره فرمایلی و چې روس پولنډ تقسیمول غواړي نیت ښه نه ښکاري جرمني سره دا میلاو شوی د خپل فوجونه پولنډ ته لیږلو باندې اصرار لري جرمني لپاره په پولنډ باندې د قبضه لپاره به سهولت پیدا کړي بغیر د جګړې د پولنډ د حکومت دی ختم کړی شي او که دې کامیابي ونه شوه نو دغه معاهدې په ذریعه جرمني باندې جرمني په پولنډ باندې حمله وکړي او که نور اقوام دخل ورنکو نو ټیک ګینې جرمني به بیا پولنډ د خپل لاندې کې دواړه ملکونه به تقسیم کړي نو په دغه مضمون کې حضور دغه جنگ نه پس په حالاتو رڼا اچولې د خپل بصیرت او په فراست د اتحادیو له مفیده مشورې ورکړي ډېرې ښه مشورې وي او بیا بهرحال پولنډ بچ شو په بین الاقوامي حالاتو هم د هغوی جوور نظر لکه څنګه چې ما په دغه سلسله کې هم هغوی مضمونونه لیکلي دي نور دیني لیټرچر تفسیرونه لکه څنګه چې ما وویل غیر معمولي شمېر کې دي دا خطبې دي د جمعاتي جلسو په موقعو باندې تقریرونه دا د علم او عرفان یوه خزانه ده تفسیر کبیر مخکې په 10 جلدونو کې زوړ وروستۍ کې نور اضافه شوی ده او د هغې چې کوم نوټس وو هغه په 15 جلدونو کې نوی چاپ شوی دی او مضمونونه نور په تفصیل بیان شوي دي او بیا یو څو نور صورتونو تفسیر هم ځینې نوټس ملاو شوي چې جایزه اخیستل کېږي لګیا ده شاید چې هغه چاپ کړی شي نو د هغې به 10 جلدونه جوړ شي ځکه چې 3 سره صفحې وې د هغې نو خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام سره په پیشګویۍ کې چې کوم لوز فرمایلی و هغه په هر اړخ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کې په پوره کېدو وښودلو یو څو مثالونه ما اوس تاسو له درکړه او د هغې د علم او عرفان چې کوم دا لټرچر دا موږ ته د لوستو کوشش هم کول پکار دی او ډېرې داسې خبرې دي چې د نن سبا حالاتو باندې انطباق لري او دې نه موږ فایده پورته کولی شو خدای پاک دې موږ له د دې توفیق راکړي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر